مفتی صاحب لاسونه ډېر ووهل. مفتی صاحب دا خیال دی چې دا خبره په چالاکۍ حل شي. مفتی صاحب په چالاکۍ نن نه خلاصېږي. نن الله په لاس راکړی او نن به داسې ځې که نه انشاءالله چې کلي ته لاړې که نه خپل طالبان به دا ډوکې امیل په غاړه کوي انشاءالله. خلک به دې په کاڼو ولي چې تاسو علماء دیوبند ته کافر ویلي، تاسو بي عشیر رضی الله تعالی عنه ته کافر ویلي، تاسو عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ته کافر ویلي، تاسو امام ابو حنیفه ته کافر ویلي. نن ته زما د مخې د دیوبند نوم اخلي، ته ته ځان دیوبندي ثابت کا او ته وایې زه د دیوبند طرفه ناست یم. ته دیوبندي یې، ته اصحاب بدعتي د دیوبند نوم ومنلې، د دیوبند نوم به نه اخلې. بیا وایي شیخ طاهري چې دی هغه دیوبند ته ځکه تللی و چې شیخ نصیر الحق صاحب چې دی دغ کړی و دا د افترا ده، دا چې دروغ دي. ستا مشران په کتابونو کې به ښیم چې هغه دا په دارالعلوم دیوبند فاضل و. په دارالعلوم دیوبند کې یو کال چې دی د استاد پاتې شوی و که نه دا فرقې مدرسې کې جایزه دا چې دی په دې کتاب کې دا د لیکلي دي په صفحه نمبر 166 کې د لیکلي چې دا په دارالعلوم دیوبند فاضل و. زه تا ته بله خبره کوم. دی وایي چې د مفتی ندیم باره کې ستاسو صدر خبره وکړه چې مولانا طاهر صاحب جبه راوتلې وه. وایي دا خبره سخته ده او که دی وایي چې جمعیت علماء اسلام کافر دي ما د خپل ایمان ثابت کړي دا سخته ده. زما د شیخ باره کې مفتی ندیم دروغ وایي ځکه په زما د شیخ په قبر باندې مولانا محمد بجلیګر چې کوم دی هغه بیان کړی او بجلیګر صاحب ویلو وایي په ثابت پاکستان کې دا یو سړی دی چې په ځان قرآن ساتلی او موږ ټولو مولیانو چې دی که نه ځان په قرآن ساتلی او مولانا فضل الرحمن د هغه په قبر بیان کړی ستا د حقاني ټول مولیان د هغه قبر راغلي او دا اعتراف یې کړی و که نه هغه کلیپ چلیږي په میډیا باندې چې دا سړی د قرآن ښه خدمت یې کړی دی. دا ستاسو ابترا وه په شیخ صاحب باندې او زما دا چې دی حقیقت ته ثابتوم خو تاسو یریږئ. ما ولې جمعیت علماء اسلام کافر دي زه ثابتوم دا حقیقت ته خو تاسو کې غیرت نشته چې په دې موضوع باندې مخ ته کښېنئ ځان خلاصوئ. بیا وایي مفتی ندیم چې دی ترجمان علماء دیوبند دی. نن هغه ترجمان علماء دیوبند دی، زه یم هغه علماء دیوبند ته کافر وایي هغه مسلمان نه دی دیوبند ترجمان ګرځي. او بیا وایي وحدان صاحب چې دی په وحدان صاحب باندې سر چلولی. وحدان صاحب خو د ندیم هغه حشر کړی دی هغه حشر و چې ندیم د الله بنده د وحدان نوم اخلي نو سر پې چورلي. د وحدان نوم چې دی دا د ندیم د مخه واخېست هغه اودس ماتېږي او ته وایې چې دی په وحدان باندې سر چلولی. لږ خو د ندیم حقیقت دې وګوره د الله بنده. بیا وایي سید احمد ملتاني چې دی تاسو ویستلی دی. دا زمونږ د جماعت حقیقت دی که نه چې زمونږ په جماعت کې یو سړی غلطي وکړي موږ یې د جماعت نه وباسو. او ستاسو کتاب دلته چې دی قطرات العطر کتاب د دې د مشر دی په بخاري باندې لیکلی دغه کتابونو کې پروت دی په بخاري باندې لیکلی دی. په دې کې په امام بخاري په کتابونو کې په دې کې لیکلی و د امام بخاري راویان چې کوم دي دا وکې ده دا وایي سو بعض پر نواسب بعض پر مرجع اور بعض پر رافض ہونے کا اعتان کیا گیا. دلته لیکلي و امام بخاري په کتابونو کې چې دی مرجعه دي دارنګ چې دی معتزله پکې دي او دارنګ چې دی کرامي دغه په راویانو کې دي تقریبا 100 پورې راویان لیکلي او دا په کومه خلاصو کوي چې د امام بخاري کتاب چې دی دا صحیح کتاب دی. دا ستاسو مشران لیکلی ستا د سجاد بخاري او دارنګ چې دی د منیر احمد منور د دې ټول تقریرات پې دي. ما خپل هغه د بخاري په چې دی خلاف کتاب ولیکو حالانکې هغه ورته پکې یهودي لفظ نه دی استعمال کړی هغه به کوته چې مرجئه لفظ نه استعمال کړی. ما وویستو او ستاسو جماعت ډیسبین دی ډیسبین هر قسم ګنده طرف پکې میلاویږي. دا ګنده طرف پکې شته. لږ صبر وکړه. دویم خبره تا چې بله خبره وکړه چې مفتی منیر چې دی مفتی منیر تا خبره وکړه لږ صبر وکړه. وایي مفتی منیر ستاسو د جماعت نه راوتلی. مفتی منیر ستا د شیخ په مدرسه کې شیخ سلیم الله خان یې سبق ویلی دی د هغه نه منکر حدیث پن زده کړی دی دا چیرې د هغه نه زده کړی سند ولا ستا مدرسې ورکړی دی لیکلي زما پسې او ستاسو سرپال خان صاحب د چې اوس دی عمار هغه د چا سره دی هغه د چا سره میرزایانو سره هغه دی که نه هغه د چا نماینده دی اوس په پاکستان کې او ستاسو هغه مولای مشر چې دی پلار دفاع کوي. موږ مفتی منیر د خپل جماعت نه بدې ویستی دی تاسو اوس وواسئ که نه عمار د خلاف اعلان وکړئ پلار د خلاف اعلان نه کوي دا خو زما د زوی خپله رایه ده کوي به. بیا وایي مولانا بلال چې د ایمان تعریف نه ورځي مسلمانانو څومره لوی دروغجن دي مخامخ دروغ وایي تا ایمان تعریف زمان تپوس کړی ته خو د ایمان تعریف تپوس وکړه د الله په ذات مې د قسمي که د ایمان په تعریف کې نو که د ایمان د لفظ نه رانووتې خو زه تا ته اول وایم زما بحث تا سره بدل نه دی. زه به دعوه پیش کړم زما دعوه دا ده جمعیت علما اسلام کافر دي. ولې کافر دي؟ کبرا زما دعوې دپاره دا دې مولوي صاحب ویلو وایي چې څوک علما دیوبند ته کافر وي هغه کافر دی. دا کبرا دی زما سره مني دا دته مسلمه ده به هغه زه ثابتومه. زما سره چې دی کتابونو کې زه تا ته اولنی چې تا ته زه ښیم ضرب المحند دی ستا د مشر حبیب الله ډیروي حبیب الله ډیروي په صفحه نمبر 143 کې صفحه نمبر 143 کې لیکلي دي وایي که چېرته موږ د قلیب بدر واقعه چې دی د قلیب بدر واقعه وایي دا په معجزه باندې څوک حمل کړي نو دې سره سره ځي دا لیکلي دي وکې ده
معجزہ و خصوصیت والا قول صحیح حدیثوں کے خلاف ہے، صحابہ کرام کی نظریے کے خلاف ہے، جمہور اہل سنت کے خلاف ہے. وہی قلب بدر واقعی تا خصوصیت د نبی علیہ السلام، معجزہ نبی صلی الله علیه وسلم ویل وی دا د سن خلاف تھی، دا د جمهور اهل سنت خلاف تھی، دا رنګ د قرآن او حدیث خلاف تھی. دا رنګ 147 کې لیکلي دي، دا 147 کې لیکلي دي کہ معجزہ اور خصوصیت ثابت کرنا بے پیدا ہے. کیا حضرت عائشہ نے معجزہ کا انکار کیا تھا؟ دی وای چې څوک وای چې قلب بدر واقعیا دا معجزه وا یا خصوصیت ته نبیو ورسېدې په نو د دې سره د عائشہ رضی الله تعالی عنها انکار د معجزې ناراضي. اوس وکه استاد مشر چې دی بی عائشہ رضی الله عنها د معجزې نه منکر ګرځي. دا زما سره کنز دی احسن نوفي صاحب د دې چې د علماء دیوبند مشر عالم دی، د علماء دیوبند چې دی یو لوی عالم دی، هغه د دې حاشیه لیکلي دی وای ولا ان ثبت فهو مختص بالنبي صلی الله علیه وسلم ومعجزه له. کچرته دا سما ثابت شوا ولا ان ثبتا کدا ثابت شو نو دا نبی صلی الله علیه وسلم په مختص بالنبي صلی الله علیه وسلم ومعجزه له بیا ځان لګورا دا په خپل ټرنګ ټرنس کړه دا د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره کدا ثابت شي دا معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم دا سمال موتا ولین ثبتی غرض پوره مخکې وکې نو بس باخوي وکې دا یا چې ده ويجوز ان يكون ذلك لبعض الاحياء لا على سبيل الخطاب وي کشیمو نو دا بسیم شي چې دا د ژوندو د پروازو دا د خطاب د مړو ته نو وي او دا ثابت هم شي د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا او د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت دا مشر دی چې څوک دا معجزه غني یا خصوصیت د نبی صلی الله علیه وسلم غني نو دا چې د بیبي عائشہ رضی الله عنها انکار د معجزې ناراضي دې مشر په نسبت باندې بیبي عائشہ رضی الله عنها چې د معجزې نه څه شولا منکر شو وي دا د معجزې د انکار نسبت کړي نو دا په د باندې علماء دیوبند کو پر پتو لګولا زم په دې وجه ساده مشر کافر کیږي. دا یو حواله هم بس به ټیم دلور کې بیا به ویلي وی قصه بدر کی روایت حضور صلی الله علیه وسلم کا معجزہ اور خصوصیت ہے. وی دا قاعده په دې باندې د تقریبا د 30 علماء دیوبند تقریرات دي. دا علماء دیوبند متفقه کتاب ده دی وی دا چې ده قصه بدر خصوصیت ته او معجزه ده او دا مشه معجزه ته ویل په بیبي عائشہ رضی الله عنها باندې د معجزې د انکار فتوا ده. اوس د معجزې انکار کفر ده کنه ده دا 30 علماء دیوبند باندې چې ده د کفر فتوا ولا ته دیوبند په کم سترګو کګيري نشي ها ماشاءالله او کشيري واسپاردنه خطا ده واسپاردنه خطا ده کګيري بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد یاره ما به اوریدو بای خبرې نه خپلې په سنجیدګۍ سره بغیر بای ما به اوریدو وی بلال په بنفیرانو کې لیونی دی. نن مې خبره بالکل مطلب ده چې مخ داسې رااله چې بالکل مې په مطلب چې یقین پیدا شو واقع دا خو په لیونو کې لیونی موږ مخله راغلی په بنفیرانو کې. د هغې وجه دا ده چې ده ما ته ووایي چې یاره موږ به د خپل مجلس بیایو په اصول کې دننه دنه په اخلاقو په ځای کې دننه دنه بیایو. په اولني ځل ووایي پاولنی دلی ماته وچره ته وګوره او داسې وایي ماتېږي تمدن ندیم چې به اودس ماتېږي. آیا دا الفاظ دا مهذب الفاظ دي دا یو عالم استعمالولی شي عالم او یو رو چې عقل سلیم هغې استعمالولی شي نشي استعمالولی. او دویم نمبر خبره دا ده چې دی وایي یاره نتیجې دا شوه دا ما ته په هغې کلیپونو کې هم دا خبره نتیجې دا شوه هلکه د الله بنده نتیجه صغرا غواړي کبرا غواړي د مخکې نه دلیل غواړي. صغرا دې نه پیش کړي کبرا دې نه پیش کړي دلیل نه او نتیجه ته راوباسي دا الله بنده ته عجیبه مطلب چې په کوم اصول باندې روانې ته. بله خبره دا چې ته معجزه بای دا معجزه لفظ دی معجزه نه دی صحیح شو دا معجزه وي دا معجزه دی او د معجزې تعریف چې دی والله عالم تعالی به درځي یا به نه درځي هغه بیا وروسته ګورو چې معجزه وایي څه ته. بله خبره ته دا وایي تاسو ځان ته دیوبندیان وایي زه وایم چې ته چې ځان ته دیوبندي لیکې دا ته غټ ظلم کوې د دیوبند په نوم باندې ډېر غټ ظلم. د هغې وجه دا ده چې دیوبندي ویل کېږي چا ده دیوبندي هر هغه چاته ویل کېږي چې د هغه عقاید د علماء دیوبندي عقاید هغه آیا ستا عقاید د علماء دیوبند دي بای نه دي. دویم نمبر خبره چې دیوبندي هر هغه عالم ته ویل کېږي چې پاکي علامات د دیوبند خو موجود دي. پته کې دیوبند کوم یو علامت دی د دیوبند علامت دا دی چې هغه تبلیغي جماعت مني. نن چې د تبلیغي جماعت د فضایل اعمال په مقابله کې اهل حدیثو فضایل اعمال ولیکو او ستا شیخ طیب په تقریر وکړو هغه څه ووایي چې تبلیغي جماعت مدان لري ساتي تبلیغي جماعت چې د گمراه دي. پتا کې د علماء دیوبند پتا کې علامه خدا نشته تبلیغي جماعت تاسو باندې نه. مولوی عبدالوکیل بای تحفۃ الرشاد کتاب لیکي او پاغه کې د کفر فتوا په تبلیغي جماعت باندې لګي او شیخ طیب چې د ساسو د پنځپیرانو مشرات به تسخط کوي صحیح شو جی. نو پتا کې دا علامت دشته. بل خبردار چې بای بل علامت د علماء دیوبند دار چې داغه سیاسي جماعت بای سیاسي جماعت کم دی چې د علماء دیوبند وي دا سیاسي جماعت زموږ د علماء دیوبند دا علامت دار چې بس سیاسي جماعت مني
هغه به وایي د پاکستان چې څومره غټ مدارس دي پنځپیر راغونډ کا د دو مثال پوړو کې د مالګې برابر دی. دومره علماء دیوبند پاکستان کې به غټ مدارس لري، علما لري، طلبا لري. دارالعلوم کراچي دا، بنورو ټاون دی، جامعه الشهود دی، فاروقیه دا، اکوړه خټک دی. د دې مدرسې به هغه به د دې تایید وکړي. دا به مطلب دا به د دیوبندیتوب علامت دار ته خو هغه ته کافرانو او مشرکان وته د الله بندگان دیوبندي به. بل خبردار عالم ملت تحفظ ختم نبوت د دې به هغه تایید وکړي. امارت اسلامیه چې کوم د افغانستان دی دیوبند به هغه ته ویل کېږي عالم دیوبند چې هغه د امارت اسلامي تایید کوي. اور امارت اسلامي د افغانستان هغه خو امارت اسلامیه مشر شیخ هبت الله هغه خو دا خبره کوي دامت برکاتهم العالیه چې پنځپیرې به په امارت اسلامي کې نه پرېږدي. ولې دا شری دی، د شر خورئ علي حدیث ولا بل پرېږدي، دا شری دی، شر خورئ. نو امارت اسلامي خو باید تاسو منئ نه، هغه تاسو نه مني، نو باید په تا کې علامت دام نشته دی. خانقاهګانې شوي، پیران شو، به یو پنځپیرې پیر نه مني، مرید نه مني، نو پتا کې ته ځان د دیوبندي په څه وجه باندې وي عقاید ستا د دیوبندیانو نه دي او ای علامتونه او نښې پتا کې دیوبندیانو نشته او زه دیوبندی یم، زه دیوبندی پسې باندې دیوبندی ته د الله بنده. مخکې راشه بھائی. بل خبر دا ما کړې وه چې ته د اصول نه هټ کر روانې. اصول دا چې زما ستا سره پرون دا خبرې شوې چې 3 غنټې به زما د موضوع ټیمي، اول 3 غنټې به ستا د موضوع ټیمي، 6 غنټې ټیم به که دا خبره ما نه کړې او تا را سره پېښه نه کړې پرونی ریکارډ د سر نه ولګوه ټیم به بند کړو، دا به واورو. یو خبره نن چې ته راتلې ما تا ته ووې چې چلو مبادی مجلس به کوو، 2 غنټه د هغې ټیم شو، 2 غنټې به د دغې موضوع ټیم شو. 1 غنټه ما تاسو ته ووې تا د ما سره مبادی مجلس لپاره ټیم مقرر کړلی. څه شو مبادی مجلس به کوو، دعوا جوابي دعوا بولي کوو. اولنی به زما موضوع زما چې دی نو مطلب دا چې جوابي دعوا او ما ته دوی ته به دعوا ولیکي. هغه څه وه چې جمعیت علما اسلام ایمان، خپل ایمان د جمعیت علما اسلام ایمان هغه ثابتول زما ذمه، خپل ایمان هغه به ته ماته ثابتې. صحیح شو که دا ما ویلو. په دې باندې په اولنۍ موضوع باندې بحث شروع کوو. بھائی ما سره دا لیکلو که په اولنۍ موضوع باندې ته خپله دا ولیکه، وایي زه به خپل ایمان ثابتوم، زه ستا نسې مشکل تپوسونه به هم نه کوم، د ایمان تعریف به راته صرف وکړي، بس خبره ختم. که هغه دا مولوي صاحب وایي یاره وایي چې چاله وایي تعریف ورځي نو بیا وایي د هغې څه ضرورت دي. ثاني ته چې کوم طالب علم د ولانه ورسي اسم تعریف له ورځي که نه بیا ورته هدایتونه ولیږدي. ولې تفصیلا زوم دغه خبره کوم چې ما ته د ایمان تفصیلي تعریف دی وکړی شي. بھائی څه شو جي ورېږه ورېږه جي ورېږه وګوره زما بس اولنۍ موضوع سره بالکل وګوره بھائی دا کومه چې بعد خبرې هغه ستا صدر کړي دي چې هغه د موضوع نه هټ کړي دي. زما سره خبره سره مبادی مجلس ته پاکي دعوا جوابي دعوا چې دی هغه مطلب لیکلی، لہذا ما سره ته دعوا خپل ولیکه. خپل ایمان ثابتول ستا کار دی او د جمعیت علما اسلام ایمان ثابتول زما کار دی، بس ولیکه. دا ټیم نو صد خپل په دې ټیم کې بس د خپل مال داولي دا ودر کوم کنه دا ودر کوم ستاسو خبر جوابات وکم ته دې په ما نظام ولګو دا جواب ورکوم دا ور کوم کنه ول د خبر جواب وکم دا ور کوم اوس نه نه خیر نه کوم بیا ځنوي خبره باندې کوم دا خبر جواب وکم د چې کومي خبر وکړې لکه سبا ورکا نوې خبره نه کوم. اول د خبره کړی دا چې تاسو مثال په تور د ایمان تعریف چې چا نه ورزي هغه سړی مسلمان نه دی. دا چې دوی کنه په خپل بدل ټرن کې مفتی صاحب د ایمان تعریف ستا پلار لم نه ورزي کنه و زو زه ته پوسونه کوم د ایمان تعریف په نور مسلمانو کنه زه د ایمان تعریف هم بل خبره لک صبر وکا بل ته دا خبر وکړه خپل ټرن کې بجاب راکې وې دی لیونیو د الله بنده لیونی رنگ زیړ کړه دی چې ته شاعت روخته مخې لښه به د سحالي خبرې نه خطا کیږي. بل وې تا مفتی ندیم ته داسې ولې مفتی ندیم کې دا کفر شته ځکه وته ما کنه دا کفر پکې شته ځکه وته دا ما وې تاسو علماء دیوبند خلاف یې ځکه علماء دیوبند تبلیغ مني الکه د الله بنده تبلیغ ته کوم سترګو ستا دا مشر څه دی یہ تو ګوره کلمه حق دا ستا د مشر دا کتاب چې دی کنه دا مسلم محمد عیسی خان دا د شیخ سرفراز خان صاحب درس رسو مدرس وو او د په دې چې دی په تبلیغیانو باندې داسې داسې فتوی لګولې دي کنه زما په تحفه الارشاد کې ته د کافر لپاره په دې کې برته کافر خیمه په دې کې وایي تبلیغیان چې دی وایي دا د قرآن د درس خلاف دي د جهاد دشمنان دي د مسلمانانو د زړه نه غیرت ویستو او دلته لیکلي کافر دي دلته برته غلط صبر وکړه کنه دلته لیکلي ستا دې مشر لیکلي قاری ابو محمد دیوبندي دا جمعیته بدعتي د ویلي دي وایي مولانا الیاس د تبلیغیانو پیغمبر و او ته ته چې دا دیوبند چې دینو زه دیوبندیان چې دینو موږ دیوبندیانو ته دیوبندي سمه ته دیوبند باندې مولانا الیاس دیوبندي په دې مخ کې کتاب کې ما وې چې مولانا الیاس رحمه الله په دې کتاب تقریض دی دی وایي دغه معجزه او استاد مشه سوی وایي دا کفر دی
نو ته خو دیوبندیان ته تا کافر وې ته زما باندې څنګه وې زه الحمدلله تبلیغ منم زه پیدایشي تبلیغ یم زه چې دومره وړوکی ما الحمدلله ما به تبلیغ ته شابې جمعې له ځې زه شابې جمعې له ځم ته تبلیغ د سره منې نه ته تبلیغ د صرف د